سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ملا یعقوب وایي هیڅ ګاونډي ته پر افغانستان د تیري اجازه نه ورکوو. د طالبانو په حکومت کې د ملي دفاع چارسنبالی وزیر ملا یعقوب په یو غږیز پیغام کې خبرداری ورکړې چې د افغانستان هیڅ ګاونډي حق نه لري چې د افغانستان پر سرحدي سیمو تیری وکړي. په دې پیغام کې پر خواله رسنیو خپور شوی ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره او هوایي حریم به د چا پر ضد نه کارول کیږي، خو که څوک لاسوهنه وکړي نو طالبان لاس تر زنې نه کیني. نوموړي دغه راز ویلي د طالبانو اداره غواړي ملي او خپلواک پوځ جوړ کړي. ملا یعقوب ویلي داسې ملي اردو به رامنځته کړل شي چې د افغانستان له پولو دفاع وکړي. هغه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د دوی پر ضد نه کارول کیږي، خو د لاسوهنې مقابل کې هم لاس تر زنې نه کینی. که څه هم نوموړي په دې پیغام کې د افغانستان په ګاونډ کې پوځي تمریناتو ته اشاره نه ده کړې، خو دا پیغام داسې مهال خپریږي چې په تاجکستان کې د روسیې په ګډون د څو هیوادونو ګډ پوځي تمرینات پای ته ورسېدل، او امریکایي رسنیو ریپورټ ورکړی چې امریکا او پاکستان د هوکړې ته نږدې شوي چې په افغانستان کې د هوایي څار لپاره د پاکستان له هوایي حریمه کار واخلي. منظور پښتین وایي قبایلي ولسونه قرباني ورکړي خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. په شمالي وزیرستان کې مدني فعالانو او سیاستوالو له حکومته د قبایلي سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پرون په میرلی کې د یو ځوان فعال نور اسلام داوړ د وژل کېدو د څلوېښتۍ په مراسمو کې راټول شوي وو، او له دولته یې دا غوښتنه هم کوله چې د نوموړي قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل قبایلي ولسونه د حکومت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي خو لا هم د خوندیتوب احساس نه لري. د ملي جمهوري غورځنګ مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ غونډې ته ویلي شمالي وزیرستان کې هغه کسان وژل کیږي چې د خپل ولس د ملاتړ غږ پورته کوي. د پاکستان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د قبایلي سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کوي او وخت ناوخت یې دغو سیمو کې چاڼیز عملیات هم کړي دي. انټیور وایي امریکا د میلیونونو افغانانو پر برخلیک لوبې وکړي. امریکا باید له افغان جګړې او دلته له ماتې ستر درس واخلي. انټیور نشریې په یوه اوږده مقاله کې ویلي چې امریکا د افغان جګړې په تړاو پوره بې پروایي کوله، او دا یوازې بایډن نه و چې د هر څه پړه دې پرې واچول شي، بلکې په دې ناورین کې د امریکا درې ولسمشران پړه دي. انټیور لیکلي امریکا د افغانستان جګړې ته د تیاتر د یوې صحنې په سترګه کتلي او دا یې هیره کړې چې هغه یو هیواد د میلیونونه وګړي پکې ژوند کوي چې باید حقوقو ته یې درناوی وشي. دغې نشرې وړاندې لیکلي دي چې په افغان جګړه کې امریکا ته ستر درسونه پراته دي. دوی باید په دې پوه شي چې د یو ملت پر برخلیک یې لوبې کړي دي او له ورته سترو تېروتنو سره په نړۍ کې خپل باور بایللی شي. تر دې وړاندې هم ګڼو امریکایي رسنیو ویلي چې امریکا خپل باور په نړیواله کچه بایللی او په افغانستان کې د دوی کړنې د دې سبب شوي چې نور پر امریکایانو ملګري ان هیوادونه هم باور ونه کړي. د پخواني باچا زوی له اسلامي امارت ملاتړ اعلان کړ. د اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزیر ښاغلي ملا عبداللطیف منصور په خپل کاري دفتر کې د افغانستان د پخواني باچا محمد ظاهر شاه له زوی ښاغلي میرویس ظاهر سره وکتل. میرویس ظاهر په دې ناسته کې له نظام سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. پاکستان سره د لارې تړل کېدو زرګونه سوداګر زیانمن کړي. د پاکستان له لوري له افغانستان سره د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له امله زرګونه کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو له امله همدا اوس شاوخوا 55,000 لوی او واړه سوداګر زیانمن شوي او کاروبارونه یې له ګواښ سره مخ شوي دي. سرچینه وایي چې د دې ترڅنګ د پولې دواړو غاړو ته سلګونه بار موټر چې ډیری یې تازه میوې او سبزیجات لیږدوي ولاړ دي او توکي یې د خرابېدو په حال کې دي. سوداګرو له دواړو لورو غوښتي چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل کړي، لار د تګ راتګ پر مخ خلاصه کړي او سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان د اوښتو مخنیوی وکړي. هرات کې د طالب ځواکونو او انسان تښتونکو ترمنځ وسلواله نښته. هرات ښار کې د یکشنبې پر ورځ د لړم پر 2 د طالب ځواکونو او وسلوالو انسان تښتونکو ترمنځ نښته شوې ده. هرات کې د طالبانو د امنیتي قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې د دغې وسلوالې نښتې په پایله کې د انسان تښتونکو یوه ډله له منځه وړل شوې ده. قومندانۍ زیاتوي د انسان تښتونکو یوې ډلې 4 غړي د هرات ښار د 15مې ناحیې اړوند سیمې د اوسېدو یوه کور کې ځای پر ځای شوي وو. خبرپاڼه کې راغلي چې د دواړو خواو ترمنځ د نښتې په پایله کې 4 انسان تښتونکي وژل شوي او همداراز د طالب ځواکونو 2 غړي هم ټپیان شوي دي.
د سیمې اوسیدونکي بیا وایي شاوخوا 3 ساعته د دواړو خواو ترمنځ نښتې دوام وکړ چې د راکټ په ګډون د نورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. همداراز د انسان تښتونکو یو شمېر وسلې او مهمات هم د طالبانو لاسته لوېدلې. څو ورځې وړاندې هم هرات کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې ځینې غړي ونیول شول او د هرات د ګذري ولسوالۍ یو اوسیدونکی یې له منګلو وژغورل شو. مجاهد وایي د تور لیست په تړاو د پوتین د څرګندونو هرکلی کوو. د افغانستان نوي حکومت د روسیې له وروستي اقدامه هرکلی کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ضدالله مجاهد په تازه څرګندونو کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو هرکلی کوي چې له مخې به یې د طالب مشرانو نومونه د ترهګرو له لیسته ایستل کیږي. پوتین ویلي و دوی غواړي طالبان د خپل هیواد د ترهګرو له لیسته وباسي. د دې ترڅنګ مجاهد وایي چې دوی له ټولې نړۍ سره د ښو اړیکو تعامل غوښتونکي دي او په خبره یې جګړه ختمه شوې ده او اوس د دې وخت دی چې نړۍ له افغانستان سره ښه تعامل وکړي. د په خبره افغانستان له ټولې نړۍ سره د متقابل احترام او ګټو پر بنسټ ولاړې اړیکې غواړي او د دې تمه لري چې ژر تر ژره له نړۍ سره اړیکې پراخې او پیاوړې شي. دوحه کې ملا برادر د ملګرو ملتونو له لوړپوړو چارواکو سره کتلې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغني برادر تېره ورځ په دوحه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مدیر اچیم سټینر سره کتلې دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې پر روان وضعیت او بشري مرستو خبرې کړې دي. برادر ویلي چې افغانان دمګړې بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیوالو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپلو همکارۍ ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مدیر ژمنه کړې چې دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له دغه هیواد سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم تر دې مخکې د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. اروپایي ټولنه په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. اروپایي ټولنه تر راتلونکي یوې میاشتې پورې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې له طالبانو سره د تعامل او له دغه ډلې سره د محدودو اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې خپل دفتر پرانیزي. سرچینه وایي چې اروپایي ټولنه به د بشري مرستو د رسولو او نورو ډیپلوماټیکو چارو په موخه خپل دفتر تر راتلونکي یوې میاشتې پورې پرانیزي. همداراز بروکسل غواړي چې په افغانستان کې د تخلیه ماموریت په موخه هم خپلو چارو او فعالیتونو ته ادامه ورکړي. اروپایي ټولنه په تیرو 20 کلونو کې له افغانستان سره ستر مرستندوی بنسټ بلل شوی دی او د دې احتمال شته چې د دفتر په پرانیستل کېدو سره یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا و د دې ساعت خبرې ټولګه. تر بیا ښې شېبې ولرئ.